د قربانۍ چې کوم څاروی ده دغه څاروي وینه او د دغه څاروي ویښتان او د دغه ګندګي دا به هم د قیامت پر ورځ باندې الله تعالی په میزان کې په تله کې الله تعالی د نیکۍ په شکل کې حاضر کی. دا داسې شیزونه دي چې دا د استعمال نه دي، ګندګي ده، خو بیا هم الله تعالی دغه شیزونه د یو انسان د نیکۍ په تله کې دغه حاضروي. د نیکۍ په تله کې به الله تعالی اچوي چې د نیکۍ تله درنه شي. ام المؤمنین ام عائشہ رضی الله تعالی عنها دا فرمای وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ضحوا وطيبوا بها انفسکم، وای تاسو قربانی کوي وطيبوا بها انفسکم او په دا باندې خپل زړه خوشحال کړئ. فإنه ليس من مسلم يوجه ضحيته إلى القبلة إلا كان دمها وفرسها وصوفها حسنات محضرات في ميزانه يوم القيامة. او داسې وای کوم سړی چې د اختر په ورځ باندې د قربانۍ د څاروي مخ د قبلې طرف ته کی، یعنی قرباني یو کې د دغه څاروي وینه، د دغه څاروي ویښتان، د دغه څاروي ګندګي فضله چې هغه د استعمال قابل نه ده، دا به هم الله تعالی د قیامت په ورځ باندې د دغه انسان په ترازو کې د نیکۍ په ترازو کې د نیکۍ په شکل باندې حاضروي. څومره زیات د الله رسول صلی الله علیه وسلم د فضیلت بیان کړی دا هغه شیونه چې هغه د استعمال نه دي، هغه اسې مونږ تاسې غورځوو، نو د قیامت پر ورځ باندې به الله تعالی هغه د نیکۍ په شکل باندې حاضر کړي. نو کوم شیونه چې د استعمالول دي د یغه به څومره زیات اجر وي او د یغه به څومره زیات الله تعالی مقام او مرتبه الله تعالی انسان ته ورکوي. نو دا د قربانۍ د فضایل متعلق څو احادیث ما مخکې هم درته بیان کړي وو. نو هر انسان ته پکار ده چې کله هم قرباني کوي په قرباني نه مخته دغه قرباني فضایل دا د انسان په ذهن کې کېنوي، بیا به ان شاء الله د قرباني یو ځان ته لذت او خوند دا به هم محسوسوي.